صحیح ده. ټیک ده، بس کلاس سٹارټ کوو. ټیک ده. اچھا، بسم الله الرحمن الرحیم. لاست ټاپک کې مونږ د مسلم لیگ خبره کړې وه چې آیا مسلم لیگ چې دی نو ولې قیام د هغې شوی او د هغې مقاصد څه وو، او دغه شانتې د هغې نه مخکې چې دی نو مونږ د شملای وفد خبره کړې وه چې شملای وفد چې دی نو څه ته ویلې کېږي، او د هغې نه علاوه چې که نور مونږ سره داسې څه مقاصد وو لکه د مسلم لیگ چې کوم مقصد وو هغه دا و چې مونږ به چې دی نو د مسلمانانو چې کوم حقوق دي هغه به دوی ته حواله کوو، او که انګریزانو ته هغه حقوق مخکې نه راځي او ورته نه مخامخ کېږي نو هغه به ورته مونږ مخامخ کوو، ځکه چې مخکې صرف او صرف یو پارټي وه او هغه پارټي چې کومه وه هغه نیشنل کانګرس وه. نیشنل کانګرس کې موسټلی چې دی نو زیاتره هندوز وو، او هغه هندوز هم دا خبره کوله چې آیا مونږ سره چې دی نو پکار دي چې بس دا مسلمانان دې په یو قوم کې اوسېږي، مطلب دا چې هغوی دا وی چې ایک قومي نظریه. ایک قومي نظریه څه شی و؟ ایک قومي نظریه دا وه چې هغوی دا وی چې مونږ سره چې دا قوم دی که نه نو دا صرف یو قوم دی، مطلب دا چې دا پاکستان د قیام ته ضرورت نشته، او دغه شانتې هغوی دا خبره هم کړې وه چې مطلب پاکستان او هندوستان ته جوړېدو ته ضرورت نشته، بس دا برصغیر چې کم دی نو په دې کې صرف او صرف یو قوم اوسېږي چې هغه دي هندوان، نو د دې د ډیویژن ته هیڅ ضرورت نشته. نو بیا هغوی دا وویل چې آیا نه داسې نه ده. قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم و هغه دا خبره وکړه چې نه داسې نه ده، ګوره دوه قومه اوسېږي، نو چې دوه قومه اوسېږي یو مسلمانان دي یو هندوان دي، نو د دې دپاره الګ قوم پکار دی، یو بېل قوم د دې دپاره پکار دی. ٹھیک ده. نو دغه شانتې د مسلم لیگ قیام وشو، او مسلم لیگ بیا چې دی نو دا فالو اپ کول چې آیا مونږ سره چې دی نو د پاکستان حصول چې دی نو پکار دی، پاکستان حاصلول پکار دی چې د مسلمانانو دپاره یو ځان له قوم شي، د مسلمانانو دپاره یو ځان له تهذیب دپاره یو ځای شي، د عبادت دپاره یو ځای شي. نو دغه ټولرس نن چې کوم ټاپک دی هغه دی تحریک خلافت. اوس تحریک خلافت څه ته ویل کېږي؟ نو تحریک خلافت 1914 में पहली आलमी जंगी शुरू हुई जिसमें तुर्की ने बरतानिया और उसकी इत्तेहादियों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। तुर्की की हुकूमत के इस फैसले ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया था। तुर्की उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कहलाता था और तुर्की के सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा भी तस्लीम किए जाते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी खिलाफत का मुस्तद इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस हैसियत का हामिल था। वो तुर्की के सुल्तान को अपना सियासी और मजहबी रहनुमा मानते थे, दूसरी तरफ वो बरतानी हुकूमत को रियाया और अंग्रेज़ों के साथ देने की पाबंद थे। मुसलमानों की इस मुश्किल को महसूस करते हुए हुकूमत बरतानिया ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि जंग करने का फ़ैसला बरतानिया ने नहीं बल्कि तुर्की ने खुद किया। उन्होंने वादा किया कि जंग में कामयाबी की सूरत में मुसलमान की मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और सल्तनत उस्मानिया की इलाक़ाई सालमियत को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई कि खिलाफत का इदारा बरकरार रखा जाएगा। मतलब क्या है कि तहरीक खिलाफत असल की द खिलाफत दपारा और द चा द खिलाफत दपारा چې کوم خلافت د سلطنت عثمانیه و د هغې د بچکولو دپاره. مسله دې ځای کې دا راغله چې په 1914 کې چې کله لومبۍ جنګ عظیم وشو نو په هغې کې چې کوم برطانیه وه او ترکي وه نو دوی د یو بل خلاف وو. د ترکي ته به هغه ټایم کې سلطنت عثمانیه نو چې کوم دوی د یو بل خلاف وو نو هغه یو بل خلاف دوی ځکه چې دوی په منځ کې چې دی نو مختلف مسلې روانه او هغه مسلو د وجې چې دی نو کوم ترکي وه هغوی د جرمني ملګرتیا وکړه. اوس د هغې ملګرتیا د وجې څه وشو؟ د هغې ملګرتیا د وجې دا وشو چې کله پهلې جنګ عظیم چې کوم و هغه جرمني بیل نو په هغې کې چې دی نو ترکي ته هم شکست وشو. اوس چې کله ترکي ته د دې د وجې شکست وشو نو مسله دې ده کې دا راغله چې سلطنت عثمانیه ته خطره راغله او د سلطنت عثمانیه چې کوم هغه ټایم کې بانی و نو هغه به د مسلمانانو دپاره یو خلیفه مطلب هغوی به ورته خپله خلیفه وي څومره چې مسلم وو. نو دې ځای کې مسله دا وه چې مسلمانانو خو به انګریزانو سره چې دی نو ملګرتیا کوله، مطلب دوی ته دا وایي چې آیا مونږ چې دی نو تاسو ته دا وایو چې مونږ جنګ نه کوو. ټیک ده، خو انګریزانو ورته دا وایي چې آیا مونږ خو چې دی نو د جنګ اعلان نو کړی، ترکي چې دی نو د جنګ اعلان کړی دی د جرمني سره او د جرمني ملګرتیا کړې ده. خو بیا مو د مسلمز ته چې دی نو دوی دا وی ترکي والی ورته یادول
چې مطلب که جنگ اومشي او که دوی بیم لی نو په هغې کې به چې دی نو د دې د مطلب د مختلف ځایونو خیال به ساتلی کېږي او کومه خلافت چې کوم روان دی نو دا به نه خرابېږي. نو دې ځای نه د تحریک خلافت دا خبره سٹارټ شو. اوس مخکې څه وایي इस यकीन दहानी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जंग में बरतानवी हुकूमत का भरपूर साथ दिया. मतलब सो چې هندوستان کې چې څومره مسلمانانو هغوی ته دا ویلی شو چې آیا ستاسو چې کوم مقدس ځایونه دي، جوماتونه دي یا مدرسې دي، هغه به موږ نه خرابو، هغه به برقرار وي، خو تاسو موږ سره څه وکړئ، په جنګ کې زموږ لاس وکړئ. نو د دې د وجې ورسره چې دی نو د مسلمانان چې کومونه دي برطانوي حکومت سره ودرېدل او په جنګ کې ورسره حصه واخیسته. हजारों मुसलमानों ने रज़ाकाराना तौर पर अंग्रेज़ों की तरफ से जंग में हिस्सा लिया. बरतानिया को इस जंग में फतह हासिल हुई. जंग के अख्तिताम पर बरतानिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से किए गए वादों का लिहाज नहीं किया. मतलब اوس دې کې خبردار اعلی چې هغوی ورته دا ویلو چې آیا مونږ به چې دین ستاسو سره چې مونږ کوم وعدې کړي دي، ستاسو سلطنت چې مونږ ویلو چې آیا دا به چې دین برقرار وي او ستاسو د چې کوم مذهبي ځایونه دي، ستاسو چې کوم مقدس ځایونه دي، د هغې به خیال ساتلی کېږي. نو هغوی خپله وعده بیا پوره نه کړه. دې کې خبره دا راغله چې وی د وی कि जंग के अख्तिताम पर बरतानिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से किए गए वादों का लिहाज नहीं किया और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करके बरतानिया के इत्तेहादों में तकसीम कर दिए गए. हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वादा खिलाफी का बहुत दुख हुआ. उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ और खलीफा के इख्तियारात और एहतराम का बहाल कराने के लिए एक तहरीक शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है. उसका उसका अंदाज़ा बशी में भी मतलब सो مسله دا وه چې مسلمانانو ته انګریز دا ووایي چې آیا موږ به چې دی نو تاسو مذاهب چې کوم ایریاز دي یا ستاسو مدرسې دي یا ستاسو کوم دا وایي چې یاره که مثال په طور تاسو دا ترکي خلاف شئ او ترکي جنګ به هم لي نو موږ به سلطنت عثمانیه څه کوو، سلطنت عثمانیه به موږ چې دی نو قایمه ساتو، او به موږ ختمو نه. خو مسله دې ځای کې څه راغله؟ مسله دې ځای کې دا راغله چې کله جنګ وشو او مسلمانانو د هغوی ملګرتیا وکړه د انګریزانو د برطانیې، نو د هغې د جنګ نه ختمېدو نه پس چې دی نو هغوی د خپلې وعدې چې دی نو هغه پوره یې نه کړه خپله وعده، او د هغې خپلې پوره کېدو د وعدې د وجې نه چې دی نو دوی څه وکړل چې کومه سلطنت عثماني هغه یې بلکل ختمه کړه. ټیک ده، او سلطنت عثماني یې بلکل لکه ختمه داسې کړه چې هغه بلکل پارټس ته کنورټ کړه. نو هغې کې بس اوس ورته مونږ چې دی نو ترکي وایو. صحیح ده. اوس چې دوی ته پته ولګېږي چې آیا زمونږ د مطلب د جنګ د بیلات د وجې د ترکي چې دی نو د سلطنت عثماني ختمیږي، نو دوی د هغې سلطنت عثمانیې او د هغې د تحفظ دپاره او د هغې خلیفه د اختیارات او د هغه د احترام دپاره یو تحریک شروع کړو چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ تحریک خلافت ویلی کېږي. نو کو سمپلی تاسو نه څوک تپوس وکړي چې تحریک خلافت څه ته ویلی کېږي؟ نو تحریک خلافت دې ته وایي چې آیا د سلطنت عثمانیې د ختمېدو دپاره چې کوم برطانوي حکومت اقدامات کړي د جنګ نه بعد او د هغوی یې ختمول، نو د هغې دپاره چې کوم د هندوستان مسلمانانو هغوی دا ووایي چې آیا موږ به یو تحریک وکړو او تحریک مقصد به څه د تحریک مقصد به دا وي چې موږ به تحریک خلافت سٹارټ کو او تحریک خلافت په څه دپاره چې د سلطنت عثمانیه ختمه نشي. اوس د هغې نه بعد 22 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बुनियाद रखी गई. मतलब क्या है कि यहाँ ऑल इंडिया या खिलाफत कमेटी की बुनियाद रखी गई. और बुनियाद है कि खुद दसदा पारा द तहरीक खिलाफत द चलोड़ द पारा. और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसकी सदारत मौलवी फजलुल हक ने की. इस मौके पर गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने भी खिलाफत के मसले पर मुसलमानों से तावन करने का फैसला किया. मतलब چې دلته کې چې کوم د کانګرس کوم قیادت او کوم ګاندھی چې نو هغه دا ومومي چې او ټیک د مونږ چې د ستاسو دا چې کوم تحریک خلافت دی نو مونږ تاسو سره په دې کې تعاون کوو. خو دې کې یو خبره یاد ساتئ چې دا کوم د تحریک خلافت چې کوم د دې صدارت د دې کانفرنس صدارت چا کړو؟ مولوی فضل الحق. इस मौके पर गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने भी खिलाफत के मसले पर मुसलमानों से तावन करने का फैसला किया. जनवरी 1920 में मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफ़द ने वायसराय से मुलाकात की और खिलाफत के मसले पर अपने मुतालबात से आगाह किया.
ټیک ده. مطلب څه شو چې جنوري 1920 کې چې کوم مسلمانانو د هغې یو وفد د وایسرای سره څه وکړل، ملاقات یې وکړو او د خلافت چې کوم د هغوی تحریک خلافت چې کوم هغوی مطالبات پیش کړي وو نو د هغې ورته مخامخ کېښودل. صحیح ده. اوس دې ځای کې بیا څه وشو. मार्च 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में एक वफ़द ने खिलाफत के मसले पर राय आमा को हमवार करने उस دې کې ګوره عموما خبره دا خبره رو سٹارټ تک نه مطلب لومبه پکې خبره وشو چې آیا موږ چې دین اواز ډیر زیات کټ کیږي. عبدالله اواز دې ډیر زیات کټ کیږي. ته ځان سره کوېسچنز نوٹ کوه چې کله زه کلاس ختم. ها ګوره وایسرای چې دی کنه اصل کې مطلب د دې ځای کې دا دی ویم ویم دی ویم چې کوم وایسرای و کنه دا د ویم دته 1 منټ زما وره. وایسرای اصل کې ویل کېږي د کوم چې انګریزانو نماینده و د هغه ټایم چې کوم د هغوی مشر و نو د هغوی سره ملاوېدل نو هغې ته به یې څه وي هغې ته به یې وایسرای وي. ټیک ده. وایسرای اصل کې یو کس. صحیح ده. ښه نو د هغې نه پس بیا څه وشو یورپ یو دوره وشوه اور برطانوي وزیر اعظم اوس د برطانیې چې کوم هغه ټایم وزیر اعظم و نو هغه څه نوم و ڈیوڈ لائڈ جارج سے بھی ملاقات کی مگر بدقسمتی سے ان دونوں کی وفود کی ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ نه نکلا. مطلب څه چې کوم دی د وایسرای سره ملاقات کړو او د هغې نه پس چې بیا کوم د هغې وزیر اعظم و د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ لائډ جارج سره نو هغوی سره چې کوم ملاقات دوی کړو نو د هغې څه هېڅ نتیجه رونه وته. مطلب دا چې د هغې نه هېڅ فایده دوی ته حاصله نشوه. ښه این پس تحریک خلافت کے دوران 1 منٹ تحریک خلافت کے دوران گاندھی اور کانگریس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور گاندھی نے تحریک عدم تعاون شروع کی. مطلب څه چې کله تحریک خلافت سٹارټ وکنه نو په هغې کې چې کوم کانګرس والو او ګاندھی او نو هغوی هم د مسلمانانو ملګرتیا وکړه او هغوی ته دا وویل چې او یاره تاسو سره چې دی نو تعاون پکار دی او تاسو چې کوم تحریک راوړی دی نو ټیک ده موږ به تاسو سره په دې کې تعاون کوو. गांधी और मोहम्मद अली जौहर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सारे हिंदुस्तान का दौरा करके लोगों को तहरीक खिलाफत और तहरीक आदम तावन में हिस्सा लेने की तलकीन की. मतलब सोच कम गांधी और बिया मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और कम चे सदारत को न अगीदा हुए چې موږ د هندستان دوره وکړو او مختلف علاقو ته بچ دین موږ لاړ شو او چې کوم خلک دین هغه ته به موږ وایو چې تاسو د تحریک خلافت چې دینو مرګرتیا وکړي او د هغه چې دینو هغه سره تعاون وکړي. بیا دا غینه پس लोगों ने उनकी अपीलों का مثبت جواب دیا. مطلب سوچ سونه دیو ته چې دین یو نظریه پیش کړه چې آیا د قشانتی مونږه یو تحریک خلافت سٹارټ کو نو دا هغه وته چې دین سره یو پازیټیو ریسپانس ملاو شو د خلکو نه. बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों ने अपने खिताबात हुकूमत बरतानिया को वापस कर दिए और बरतानिया हुकूमत की तरफ से मनाए जाने वाले जश्न फतह का बायकाट किया गया. सॉरी اوس دې ځای کې خبره سره اله چې څونه هندوستان کې خلک وو هغوی دا وایي چې آیا موږ به چې دینو د برطانیې سره لاس نه ورکړو موږ به چې دینو څه کوو موږ به چې د هغوی کومه فتح هغوی ته حاصله شوې نو د هغې به موږ جشن نه مناوو موږ به د هغې بایکاټ کوو. ښه وکلا ने अदालतों का बायकाट किया और अंग्रेज अदालतों से मुकदमात वापस लिए गए. मतलब सोच कम سونم خلک وو څومره عهدو باندې خلک وو هغوی دا وایي چې موږ د انګریز څه شو خلاف شو. اوس دې ځای کې خبره دا وکړه دا دونه غټ ریسپانس د دې د وجې شو چې هلته کې کانګرس هم یو ځای شو مسلم لیگ سره نو که مسلمانانو نو هغوی به د مولانا محمد علي جوهر خبره منله او که هندوز نو هغوی به د ګاندي خبره منله د کانګرس خبره به یې منله نو د دغه شانتي دوی څه ووې دغه شانتي دوی چې دی نو دا تحریک وچلو.
دا قشان پکې بیا چې دین وکړه او چې آیا موږ چې دین عدالتونه نه چلو او که تاسو دونه مقدماتي نو هغه به موږ چې دین د هغې کار به نه کوو. نو دا ولې ځکه چې دا دوی یو بل لکه چې دینو د ټول هندوستان چې دینو دی دوره کړ. हाँ, तालिबान ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासों का बाइकाट किया. बरतानवी की सनती अशिया हुसूसन बरतानवी कपड़े का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया. मतलब सोच कम द बरतानवी कपड़े इस्तेमाल दे बागा हिंदुस्तान के दागे आगे तर्क करे खदागे न पस सुसुशु तहरीक खिलाफत और तहरीक अदम तावन जोर शोर से जारी थी कि यूपी के एक कस्बे चोरा चोरी में तहरीक अदम तावन के रजाकारों ने पुलिस के मुलाजिमीन को थाने में बंद करके आग लगा दी. गांधी ने इस वाक़े के बाद ऐलान किया कि चूंकि अदम व तावन की तहरीक अदम तशद्दुद पर कायम नहीं है, इसलिए वो इसको ख़त्म कर रही है. तहरीक अदम तावन के ख़ात्मे के बाद तहरीक खिलाफत कुछ अरसे तक जारी रही, मगर उसका ज़ोर बड़ी हद तक टूट गया था. मतलब څه د دې ځای کې چې کله تحریک خلافت سٹارټ ونه په یو پی کې په یو قبضه کې الته چې دینو د تحریک څخه خلک داسې چې هغوی د مطلب پولیس چې کوم ملازمین او هغه تانه کې بند کړل او هغوی ته چې دینو اور ولګ چې کله دا وایلنس پکې راغی نو د دې وایلنس د وجې چې دینو بیا ګاندھی دا وی چې آیا مونږ چې کوم د تحریک سٹارټ کړي نو دا په وایلنس بیس باندې نه دی مطلب دا چې مونږ د وایلنس چې دینو پروموشن نه کوو او دا چې دینو یو امن د پاره دی نو چې دا یو امن د پاره دی نو مونږ په دا تشدد پدې کې نه سٹارټ کوو نو مونږ چې دینو دا تشدد کول غواړو نو هغه تشدد د وجې بیا دا ګاندھی دا وی چې آیا مونږ چې دینو د دې مونږه حمایت نکو مونږ به چې دینو دا عدم تعاون نور نشو کولی مونږ به دا تحریک نه خپل ځان وباسو ټیک ده خو بیا چې کله دا تحریک ختم شو نو هغلته چې کوم تحریک خلافت نو هغه سنا ټایم لپاره سٹارټ خامخا چې تا نه بیا دونه یو غټه پارټي چې دین هغه سایت ته شي نو ستا طاقت بیا را کمزوري شي نو دا غي د وجې چې کوم دا غي کمزور او دا غي چې کوم स्ट्रांग पॉइंट्स نو هغه ختم شو. अच्छा इस दौरान तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अच्छा इस दौरान तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की की ग्रेडिशनल असम्बली ने खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान किया. मतलब सोच هغه ټایم کې د ترکی چې کم کسو کم قیادت او هغه چا سره مصطفی کمال اتاتورک سره ठीक ना जिसके बाद तहरीक खिलाफत को जारी रखने का जवाज़ भी ख़त्म हो गया. ग्रेडिशनल असम्बली ने खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान किया. मतलब दा چې هغه ټایم کې چې مصطفی کمال د هغې قیادتونه هغه په خپله دا اعلان وکړو چې آیا تحریک خلافت عثمانیه دې ختمه شي او یو سیکولر سټیټ چې دی نو سٹارټ شي نو چې کله هغوی په خپله دا اجازه ورکړه چې آیا د خلافت ختم شي نو د هغې نه پس بیا چې دی نو د تحریک خلافت اړسو جواز نه جوړېده. अगरचे तहरीक खिलाफत बज़ाहिर कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सकी मगर उससे मुसलमानों को दो फ़ायदे हुए. तहरीक खिलाफत मतलब دا دی چې कामयाबी خو حاصل نه شو چې د څه دپاره سٹارټ کړو او ونه شو خو څه یو دوه فائدې وشوې. जो फ़ायदा सा हुआ एक तो मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक को मुनज़्ज़म करने का तजुर्बा हासिल हुआ और दूसरे इस तहरीक ने एक ऐसी लीडर पैदा किए जिन्होंने बाद में तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया. मतलब दा دې ته پته ولګي چې یو تجربه دی وشو چې آیا موږ مسلمانان را یو ځای کوو څنګه او بیا په دې کې چې دین یو داسې لیډرز راوچت شو چې هغوی بیا چې دین وروستو دا تحریک پاکستان کې اهم کردار ادا کړ. ټیک ده یو منټ ها نیکست سلاید ته ځو. ها اوس دې نه پس څه وشو جی جی دا ټاپک ختموم کنه دا بیا نیمه کې پاتې شي. خیر دا زه ریکارډ کوم چې کم کسان کلاس کې نشته هغوی ته به دا ریکارډینګ بیا ملو. हाँ इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही. कांग्रेस ने 11 सूबों में से 8
अच्छा एक और बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कल जी यो मिनट हाँ यहाँ دلته مونږ دا خبره کوله کنه چې کله تحریک خلافت ختمېده او د تحریک خلافت چې کله مسله سٹارټ کېده نو د هغې نه مخکې مونږ مسلم لیگ چې دی نو جوړ کړو. ټیک ده، مسلم لیگ جوړ شو. مسلم لیگ په 1906 کې چې دی نو فاینلایز شو او چې کله په فاینلایز شو په 1906 کې نو په هغې نه پس چې دی نو په 1913 کې قائد اعظم هم د دې چې دی نو مطلب شمولیت دی کې وکړو. په 1914 کې تاسو سره پهلی جنگ عظیم سٹارټ شو. چې کله پهلی جنگ عظیم سٹارټ شو نو د هغې نه پس څه وشو، د هغې نه پس دی دا وی چې آیا مونږ چې دی نو څه کوو، مطلب دا چې مونږ به د تحریک خلافت سٹارټ کړو. تحریک خلافت د څه دپاره و؟ د سلطنت عثمانیې د ختمېدو نه بچ کېدو دپاره. چې آیا ځکه چې کوم سلطنت عثمانیې چې هغه ټایم کوم باني و سلطان عبدالحمید نو هغه د هغوی دپاره یو خلیفه و. مطلب دا چې مسلمز به د هغوی ایډیالوژیز چې دی نو فالو اپ کول. نو چې کله د هغوی ایډیالوژیز فالو اپ کېدل نو د هغې د وجې چې کله تحریک خلافت ختمېده نو ورسره سلطنت عثماني هم ختمېده. چې کله بیا په 1923 کې په دې باندې چې دی نو څه ټیرفس هم ولګېدل، څه پابندیان هم ولګېدې چې هغه به اوس په 2023 کې ختمېږي، 100 سال لپاره هغه لګېدلي. نو د دې د وجې مسلمانانو ته لږ شانتې نقصان خو وشو، خو په هغې کې فایده دا وه چې دوی ته دا یو خو ورته دا پته ولګېده چې آیا مسلمز چې دی نو زموږ خبره مني. نو که موږ څه داسې تحریک وغیره چلو نو هغه موږ چلولی شو. څنګه چې بیا دوی قرارداد وچلوته، قرارداد لاهور چې دی نو دوی وکړو. نو د دې تحریک خلافت نه د دې ته یو دا فایده وشوه چې دې ته پته ولګېده چې آیا موږ به چې دی نو د هندوستان چې کوم مسلمز دي هغه به څنګه چې دی نو راپاڅو. صحیح ده؟ نو دا خبرې په دې کې چې دی نو یاد ساتئ. ښه که د ایم سی کیوز حوالې سره موږ دې کې وګورو که نه، ایم سی کیوز حوالې سره دې کې دا چې کوم ډیټس دي نو دا امپورټنټ دی. بل زه ته هایلایټ کوم بیا ځان سره نوټ کړئ. یو دا خبره چې موږ سره چې کوم 1914 کې پهلی جنگ عظیم چې دی نو سٹارټ شو. صحیح ده؟ د دې نه علاوه که موږ دې یو پیراګراف ته راشو نو 22 ستمبر 1919 باندې څه چل شو چې کوم دا تحریک خلافت دا کمیټي وه نو دا سٹارټ شو وه. صحیح ده؟ بیا 23 نومبر 1919 څه چل شو، دا کانفرنس شو. د دې کانفرنس چې دی نو صدارت چا کړو؟ مولوي فضل الحق کړو. ټیک ده؟ اوس دې کې دا کوېشن هم راتلی شي چې آیا په دې تحریک خلافت کې کانګرس چې دی نو دې ملګرتیا کړې وه که نه وه کړې؟ نو او کړې وه. ټیک ده؟ د کانګرس قیادت چې نه چا لاس کې و؟ ګاندي لاس کې. ښه بیا چې دی نو دوی کله چې دی نو وایسرای سره ملاقات کړو نو جنوري 1920 کې. بیا په جنوري 1920 نه بعد چې دی نو دوی بیا یو وخت چې دی نو هغه لیږلی او هغه چا سره ملاقات کړو؟ هغه په 1920 کې چې کوم د هغې وزیر اعظم و، د برطانیه وزیر اعظم چې و نو هغې سره ملاقات کړو. نو دا د دې ایم سی کیوز وغیره داسې راتلی شي. یو منټ. ښه د دې نه علاوه په ایم سی کیوز حوالې سره موږ وګورو نو هغه ټایم کې چې دی نو د برطانیه وزیر اعظم څوک، نو دا خبره هم یاد ساتئ. بله خبره چې کله تحریک خلافت یا سلطنت عثمانیه ختمېده نو د هغې چې دی نو مصطفی کمال اتاتورک څه وه؟ مصطفی کمال اتاتورک د هغې چې دی نو هغه ټایم کې صدارت. نو دا خبرې د ایم سی کیوز حوالې سره امپورټنټ دي. ښه د دې نه پس د انشاءالله چې دی نو قرارداد لاهور مارچ 1940 وایو، هغه بیا ځان له ټاپک کې چې دی نو ډسکس